اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اقرار وای تاسو ټول ټیم ډیر زیات مشکور یم. دا حقیقت دی چې ما تاسو ډیر وخت بعد ملاقات وشو. الله مو ټول خوشاله و آباد لاره چې څومره زموږ میډیا ورونه عادي وجنه چې کتا سو ګوري کا سیاسي حالې زلي دي کا داسې افت مصیبت قدرتی یا همداسې راغلی نو تاسو هایلایټ کړی. زه تاسو ټول اپریشیټ کوم که هغه د جمرو تحصیل دی، لنډ کوتل تحصیل دی، باړی تحصیل دی. الله مو خوشحال کړ څنګه چې تاسو خبره وکړه د سیاسي استحکام او تاسو چې یاره د پی ټی آی حکومت دا ښه وکړ که بد وکړ. خو زه د تاسو پروګرام په توسط سره زه دا خبره کول غواړم چې حالانکه تاسو ته پته هم ده چې زموږ تقریبا 6 میاشتې ټینور پاتې مو پر هغه کې چې کوم دی که تاسو وګورئ د ترقۍ پوینټ آف ویو سره، ډیولپمنټ پوینټ آف ویو سره دا خو ډېر زیات تاسو یقین وکړئ چې زه درته وایم چې هغه الفاظ ما سره نشته چې دا ډېر زیاتی ظلم د خپل ځان سره یې وکړو، نورو خلکو سره یې وکړو. دا حقیقت دی جي. دا داسې چې اوس که تاسو وګورئ جي په 2022-23 کې چې کوله موږ بجټ پاس کړو نو هغه یو روپۍ شیر یو پینی چې کم دی که نه مونږ چې کم دی یو صرف دا نه چې اپوزیشن والا ټول چې څومره حکومتي چې څومره پارلیمنټیرین و د اپوزیشن والو یو روپۍ ورته نه میلو. او دا د جون 2022 نه بعد چې کله مونږ بجټ پیش کړو اخو سیم اټ از همدارنګې پاتې شو چې خلکو کم ایکسپیکټیشن و زمونږ نه کم امیدونه و. ټیک ده، زه دا یو خبره تاسو سره شیر کول دا لازم هم ګڼم چې سی ایم صاحب زه مشکور یم چې هغه موږ له د خپل وس مطابق د خپل هغه د خاطر و د عزت مطابق موږ له سکیمونو په مد کې موږ له پیسې راکړې. خو چې کله امپلیمنټیشن ونه شي نو هغه ضایع لاړې شي. آینده ستړی خدای ناراضه. موږ کوشش هم دا کړی چې موږ د دغو په منځ کې سیاسي استحکام وساتو. خو دا اوورال خبره چې تاسو وکړه د ملک په سطح باندې، ملکي سطح باندې دا ځکه ظلم زیاتی شوی جي چې ډېر زما کولیګس دي چې پی ټی آی سره تعلق لري هغه هم خفه دي په دا شي باندې چې وای زمونږ چې کم د 2019-20 کې مونږ صرف زه د خپل ځان خبره تاسو ته نه کوم، دا اوورال زه د اوورال چې څومره 145 ممبرز دي دغه ټولو اواز د تاسو سره شیر کول غواړم. دا هغه ټولو چې کم دی که نه په دا باندې خفه دي چې یو خو جي تاسو ته پته ده چې زمونږ یو سکیم الوکیشن وشي او بیا هغه اپروف شي نو هغه داسې نه چې تاسو لا ټولې په یو ځای باندې پیسې کړي. هغه ټایم ټیبل داسې یو جوړ کړی چې په 2 کاله کې په 3 کاله کې هغه سکیم مکمل کېدو پر پیسې کې مختص شي. نو ظاهره خبره چې د 2019-20 کې چې کم دی 50 to 60% کار چې کوم مکمل شوی موږ دا اراده وه د ټولو 145 ممبرز خبره کوم ټول اوورال چې هغې کې چې کم دی که نه 30-40% کار اوس هم داسې سکیمونه چې هغه د التوا شکار دي او هغه نه مکمل شوي. نو خبرې مقصد هم همدای جي چې کدا وایي چې یاره پی ډي ایم د پی ډي ایم والا شمول د نور چې څومره سیاسي ګوندونه سره میلاو دي دغو وجې نه موږ دا سټیپ واخیستو. خو دا دغه له دا پکارو چې داسې د 6 میاشتې چونکې دغه حکومت و نو وای ناټ چې دا چې کم ده که نه دغه خپل ځان نور هم مضبوط کولی شو، سټیبل کولی شو، په مختلفو سکیمونو په مد کې مختلف هغې راوړل شول، لیجسلیشن پوینټ آف ویو سره بیلونه یې راوړل شول، نور داسې د خلکو دپاره د خلکو د سهولت دپاره نور هم اقدامات دغو کولی شول. خو انفارچونیټلی دغه هغه سټیپ وانغښتو. ایسې درته ووایې چې اوس د پاکستان تحریک انصاف دغه قدم اخیستی دغو ته څه وایې چې دغو خپل سیاست بچوي که نه ریاست بچوي؟ اصل کې جی که تاسو دا وګورئ که نه ما خو دواړو زاویو اینګلز باندې تاسو سره خبره شیر کړه چې که فرض کې تاسو وګورئ ډیولپمنټ پوینټ آف ویو سره چونکې زمونږ داسې کولیګس دي چې زمونږ ایخ سره چې کم دی یو خو جی زمونږ په عدم استحکام چې کوم زمونږ له پکار و چې یاره دی یو خو موږ سره دومره کرایسس کې روان یو سیاسي استحکام خراب شو زمونږ، یو چې کم دی که نه زمونږ په ملک کې اعلی مکې داسې سټیج لا راوړ شو چې ډیفالټر سټیج لا راغی. نو اکانومي استحکام هم مونږ خراب شوی دی که سوچ وکړي. مونږ دا سوچ کولو چې که اوس فار اگزامپل که سیاسي استحکام خراب شوی هم څه خبره نه و خو چې کم از کم اکانومي بچ شوی نو بیا هم لږ ډېر د خلکو د فیسیلیټیشن دپاره مونږ اقدامات کولی شول. خو چونکې انفارچونیټلی دلته سیلاب هم تاسو ته پته چې عام په مونږ باندې قدرتي آفات راغلو، دې وجې نه مونږ انسټیبیلیټي طرف ته روان وو
او په کار دانو جی چې دغه لګه سا غستې وای لګ چې کم دی کنه دغه د شپږم میاشتې خاصم جنرال الیکشن کې دو نو وای ناٹ چې اوس وګورئ چې تاسو وګورئ په تیر ضمني الیکشن کې کروڑونه روپۍ زمونږ خراب شو عمران خان ټول حلقونه ودرېدو دا میسج چلا ورکول غواړي او دا پیسې چا ځای کیږي دا دلته چې کم زمونږ د کتا سو ګوري په دا کم یو غیر سنجیدګي مظاهره چالو ده زموږ په ملک کې کتا سو ګوري سپیشلی زموږ چې کم سیاسي ګوندونو دغه په منځ کې یو ته چې تاسو غلي بل ته چې تاسو غلي یقینو غږی زما خو ټولو پټونه زړه موړ شو استحکام خراب شو عوام متعدد ذات بل جی ټولو نغټه خبره ده چې د بده مرغه دغه داسې پی ټی آی ولا داسې یو شی اوچت کړو چې په هغې کې تاسو ګورئ بهر چې څومره زموږ ممالک دي زموږ دوستان دي هغو ټولو ته یو چې دا کم خلک راغلي دا کم اقتدار کې دا ټول غلي نو تاسو له زه یو ورکوټې غوندې دا مثال درکوم چې که په کور کې یو سړی کلي کې یو سړی وایي چې یاره فلانی سړی غل دی فلانی سړی غل دی او هغه همدارنګې چغې چالو کړي نو ظاهره خبره کلي والا خو بیا په هغې باندې اعتماد او اعتبار ختم شي نو داسې هم سیم اټ از چې کوم دی که نه چې دا هلته بهر ملکونو له دا میسج ورکوي مختلف چې کوم بهر ملکي میډیا ادارې دي هغو ته دا وایي چې یاره دلته انسټیبیلیټي طرف ته زموږ ملک روان دی دیوالیاپن طرف ته روان دی نو د به څه جوړېږي دغه به هر یو سړی به دا سوچ کړي هر ملک به دا سوچ کړي چې زه دلته انویسټمنټ ونه کړم او دلته چې کوم انویسټران دي هغه هم یېرېږي چې یاره موږ دلته ولې انویسټمنټ وکړو نو دې وجې نه دغه کمې خبرې چې دغو راوباسلې که هغه د سیاسي پوینټ آف ویو سره که هغه د ډیولپمنټ پوینټ آف ویو سره که هغه د اکانومي پوینټ آف ویو سره دا ډېره غلطه مطلب په دغه چې کوم فیل وشولو کوم اقدام وشو دغه کې ټول نقصان چې وشولو سیاسي نابالغې په وجه باندې کوم مشغولو علاقې بالکل جی خلکو ته دومره سفر شول دومره خلک تاسو وګورئ بېروزګاري زیاته شوه مهنګایي زیاته شوه ښه چې اوس مونږ زه خپل تاسو پروګرام په توسط سره زمونږ با پارټي وه مثال خبره مونږ 4 ممبرز وو که مونږ یو بل کې څه تحفظات وو نو مونږ ته به یې چې کم دی که نه هلته به एकदम په ووټنګ باندې فیصله کېده نو په ووټنګ کې خو 95 او 15 کسان به چېرته لاړ شي نشي کېدی ښه دارنګې نور هم داسې ایشوز وو چې هغه مونږ نو خوښ چې هغه مونږ په صوبې پوینټ آف ویو سره هغه راغلي وای خو د بده مرغه چې کم میجورټیز اتھارټي ایم پی صاحب وزیر اعلی هم داسې و چې هغه هم څه فنډونه ریلیز کول هم نه غوښته د قبایلو دپاره و تاسو تعلق هم د دغو قبایلو دپاره و دا راته ووایئ چې بیا چونکې تاسو د پی کې 105 د پی کې 105 ایم پی ای نو هلته چې تاسو ترقیاتي کارونه راوړل یا هم چې هلته ترقیاتي کارونو جال بچاولو نو دم په کومه طریقې سره ترقیاتي کارونه راوړي دي ځکه چې وزیر اعلی خو تاسو ته فنډ نه ریلیز کولو حکومت تاسو خلاف وو نو دغه فنډونه چې تا راوښکي دي کومې هلې ځلې دي کړي دي او څنګه یې راوښکي دي څنګه دي اقرار بھائی اصل کې خبره ده چې زمونږ کله چې کله فرست انیشیټیو واغوستو مونږ ایز د هغو سره اتحادیان شامل شوي پی ټي آی سره تاسو ته پته ځکه چې په مرکز کې مونږ په بلوچستان کې هم زموږ حکومت و ایز ا کولیژن پارټي مونږ سره وو بل الحمدلله دا هر سړي کې یو خپل دا ګاډ ګفټډ یو کمال یا الله پاک کې اچولی کله هم زه تاسو ته د خبره زه خپلو مینهوالو سره هم دا شیر کوم چې کله هم تاسو یو سټیپ اخلئ یو ایکټ کوئ یو عمل کوئ د لپاره د 2 سیزونو ډېر زیات کمپلسري هغه دا سیزونه چې یو ایمانداري او یو نیکنیتي چې کله هم په تاسو کې دا 2 سیزونه راشي او تاسو په نیکنیتي سره او په ایمانداري سره یو خدمت ته یو کار ته ودرېږئ نو الله پاک تاسو مدد کوي او الله پاک تاسو سره مرسته کوي نو مونږ مغه سیم اټ از الحمدلله ما که کم یو کار کړی ما زه خپل چې کم مشران دي دغو چې مونږ له کم تربیت را کړی د خدماتو پوینټ آف ویو سره الحمدلله زه د الله نه ډېر زیات شکر ګزار یم زه به له اسمبلی ما دا خو که زه اوس تاسو ته وایم که نه چې ما الله پاک ما نه کم کارونه اخیستي او الله پاک زه خلکو ته څنګه وسیله جوړه کړی یم نو زه ویم چې په یو میاشت کې به هم زما خبرې او دا کارونه او دا سیزونه به خلاص نشي الحمدلله او دا به زه انشاءالله تعالی راتلونکي وخت کې به زه تاسو ته ثابتوم خیر سره او سپیشلی زه چې څومره زما د میډیا ملګري دي میډیا ورونه یي که هغه د باډۍ تحصیل سره تعلق لري که هغه د جمرو تحصیل سره که هغه لنډي کوتل تحصیل سره
د الیکشن کول یا نه کول یا الیکشن څه پروګرام یې دنه مخکې زه دغه سره یو میټینګ به ان شاء الله کوم او په هغه کې به زه بقاعده دغه ته وایم چې زما کم 2.5-3 کاله ټینور شوی اول زما حساب وکړي او بیا چې کم دی د ما د مخالفینو سیاسي مخالفین دي که هغه ایم ان ای دي که هغه ام پی ایس دي که هر څوک بالکل د هغو مې حساب وکړي چې اول خو تاسو ته د پته ولګي چې آیا موږ دغو خلکو له ووټ ورکړی او دا موږ یې سملوله لګلي موږ دپاره یې څه کړي دي او که نه یې کړي. دویمه خبره جي ځنې زیاتر د خلکو په ذهنونو کې خاص کل بالخصوص میډیا والا ورونو ته زه ځکه وایم چې دغو داسې یو اداره چې دا ټرانسپیرنسي سره تعلق لري اوس تاسو مین کردار هم دی چې تاسو حقیقت وښایي خلکو ته چې آیا فلانی سړی څومره په اوبو کې دی فلانی سړی څه کړي دي که هغه د مورالي که هغه د کردار او هغه د خدمت په مد کې نو دویمه خبره چې زه تاسو سره دا شیر کول غواړم چې بالکل زه به هم د خپل سکیمونه چې کوم سکیمونه ما کړي چې تاسو ته پته ولګي چې دا چا کړي دي کنه موازنه مو کو چې تاسو دا خبره ډیر زیات هایلایټ کړي دی چې یاره شفیق شیر راشي په یو سکیمي کله قادری سی راشي هغه افتتاح کی کله شفیق شیر راشي هغه یو کی پوښوي جی نو دنه خبره ده نه چې زکله ز تاسو له ټول ډاکومنټیشن درکم او تاسو بقاعده 36 to 37 ډپارټمنټس دي تاسو لاړ شئ وی ګورئ که تاسو ته پته جی د ایم ان ای هیڅ کردار هم صوبایي فند کې نشته جی او دا زه ځکه تاسو ته پروګرام په توسط سره د خبره کول غواړم چې هغه له خپل فند ورکیږي پاک پی ډبلیو ډي تاسو پاک پی ډبلیو ډي هم دلته په شامي روډ باندې دفتر دی جی تاسو حالت هم لاړ شئ چې هغه کار کم وي بالکل شفیق شیر به کم از کم د هغه دعوا نه کوي چې دا کار ما کړی خو چې کله د صوبایي هغه راشي کنه اسپیکټ نو په صوبایي اسپیکټ کې به تاسو بالکل دا ګورئ چې دا د چا په پیسو کې شوی دی د چا په هغه کې شوی دی د سکیم د چا په شیر کې شوی دی نو تاسو ته به اتوماتیکلی پته ولګي چې فلانی کار فلانی کړی بیا خو په کار دی چې تاسو خو صوبایي حکومت شکرګزار وای چې دومره پروجیکټونه الحمدلله ما خو تاسو ته چې سی ام صاحب زه ډېر زیات مشکور یم جی حالکه زه دا نه وایم چې زه په دا باندې خو چې کوم اوس دا زما زه درته سم چې زه صرف دا نه چې زه په دا خپه یم زه شکر الحمدلله الله نه ډېر زیات شکرګزار یم چې الله پاک ما باندې دا 2.5-3 کاله چې څومره تیر کړ کنه دا ډېر په عزت سره تیر کړو الحمدلله ما 100% ډیلیورډ کړی ده او زه ځکه مطمئن یم ځکه مې ضمیر نه ملامتوي الحمدلله که تاسو نوکرۍ په مد کې وګورئ که تاسو که ما د نوکرۍ په مد کې یا پیسې اخیستې یا اخیسته اربونو روپیو مې اخیستې وای الحمدلله ما کوشش هم همدا کړی زه به ورځ قیامت هم الله ته سرخورو چې ما څومره نوکري کړي ټول چې کم الیجیبل خلک حقدار خلک غریبانان خلک یتیمان خلک هغه ما چې کم دی الحمدلله افیسیلیټیټ کړي چیرمن صاحب اخیری دوه سوال نه بیا انټروډیوس چې کم دی کنه اف کوو یو کوېسچن دغه چې یو ویډیو ډېر زیاته وایرل شوی چې په کومه کې ته کاغذونه سره دي او لړکوي په صوبایي اسمبلی کې ما خل نیګه ته ورځي هم سو سره وایم په بلاول هم هغه څه ماجرا وا هغه ویډیو تاسو ډېر ذکر شو او ډېر زیات غوسه وي اصل کې چې دا چې کني زه غوسه کېږم ډېر غوسه وي او باندې بيخي زه غوسه کوم نه الحمدلله مال الله پاک دومره ټولریشن برداشت کړی چې الحمدلله که ما ته مخامخ څوک هغه هر قسم خبرو کیم نو زه ډېر په خندا پیشانی سره الحمد کو اصل کې چې دا و چې هغه کوم خبره تاسو ته پته هغه ولا ریکروټمنټ ولا نرسنګ ولا خبره شی و نو پاره کې داسې و چې مونږ بیا هغه مطمئنم کړو سیم سه بیا راغوختي مو دا غنه مخ کې چې کم دی بس هر یو پارټي کې داسې خلک هم شته چې هغه پوزټیویټي طرف ته نه ځي نیگیټیویټي طرف ته نو دا ضروری نه چې اوس یو پارټي کې یو سړی یو غلط کارو کې نو هغه مشر بدنام شي نو الکه سیم سه بیا مونږ راوغختو مونږ سره کېناستو بیا مونږ په باقاعده میټینګ وکړو بیا مونږ یې سټیسفای کړو چې یاره دا کار داسې غلط شوی دا مونږ منو او دا به ان شاء الله په دغه کې مونږ امپروومنت طرف ته ځو خیر سره چیرمن صاحب درې غټ میگا پروجیکټ ډیر نه کار خو ډیر زیات کړی خو خیر هغه مونږ بیا ګورو مونږ ته خو اوس ځنه دعوت ملاو شولو د ام پی ای طرفه چې را بس تاسو لاړ شئ تاسو ټویز رټو کې چې ما څه کور نه کړی خو په میډیا به ته وورو باقي د لنډي کوتل خلک دی په کمنټ کې رنمایي وکړي چې یاره دغه سیز ام پی ای صاحب چې کوم وایي چې دغه شوی نه شوی او په دې باندې قادری صاحب یې څه کړي دي هغه په خپل سیاسي سکورینګ کړای کپنه کړای درې میگا پروجیکټ چې ام پی ای شفیق شیخ پر علاقې پر کړی
که تاسو کومه پرې د میګا پروجیکټ خبره کوئ که نه، نو زما دومره پروجیکټونه کړي چې تاسو یقین ومنئ چې په یو میاشت کې به یې ته هم نه شمارئ الحمدلله. و هغه دې وجې نه به تاسو ګراوند ریلیټي کې ګورئ، هلته به تاسو ځایي خلکو له به ځئ، هغو نه به تپوسونه کوئ چې دا کار چا کړی او څنګه چل دی، او بیا چې هغه نه هم تاسو مطمئن نه شئ، بالکل تاسو سره ډپارټمنټ داسې یو لیار ده چې په هغې کې نه شفیق شیر کار لرلی شي، نه قادري صاحب کار لرلی شي، نه نور پارلیمنټریان کار لرلی شي. تاسو بالکل زه تاسو په دا پروګرام په توسط سره ډېر په جار باندې دا خبره کول غواړم چې بالکل تاسو لاړ شئ، معلومات وکړئ، ډپارټمنټ کې وګورئ چې زه کوم ډاکومنټیشن تاسو له کوم هغه پروف کې تاسو نه هم بیا یو ګیلئ چې کله تاسو د هر څه وکړئ نو تاسو به بیا خلکو ته ښکاره کوئ چې دا بالکل دغه شی چې کوم دی که نه دغه حقیقت دی، او دا چې کوم دی دا موږ پسې پرده دا کار کړی دی. ته به داسې خبره کوئ چې موږ سره نه ایم پی ای و په مخ کې او نه ایم این ای و، موږ تللي وو، موږ دا شی تصدیق کړی دی. جی د ټولو نه غټه خبره جی دا زه به ته درې نه خو یو لس اته هغه به ته خیر د وښیم فول میګا پروجیکټ. جی زمونږ ته د تاسو ته پته زمونږ هیلي ایریا ده د لاندې کوتل، په هغې کې چې کم دی جی د اوبو ډېر زیات نشتوالی. مونږ یو قدم اغستی مو دلته د علي مجید والا یو سکیم و، بیا هلته علي مجید ځایي خلکو چې کم دی که نه لږ تحفظاتو نو مونږ کوشش کوو که تحفظات ختم شول خو ویل اینډ ګوډ کني بیا به مونږ مجبوره وو چې زمونږ سکیم لږ ډیلی کړو. جی د شلمان ګریټر شلمان واټر سپلای سکیم 7.5 ارب روپۍ پروجیکټ دی جی، او دا به انشاءالله تعالی مونږ جی شپږ اووه کویان دلته وول فیزیبیلیټي رپورټ هر یو شی صرف فیزیبیلیټي لپاره 2 کروڑ روپۍ مونږ منظورې کړې وې جی. دغه کې زمونږ شلمان خلکو هم څه تحفظات و چې هسې نه چې دا مونږ ته دغه نه څه فایده میلاو نه شي، ولنډې کوتله ډایرکټ لاړ شي. نو ستاسو پروګرام په توسط سره ملاګوری کوم چې کوم ځای کې هلته شهید مینا ورته وایي جي، په هغې کې مونږ د کابل ریور چې کوم دی هغه څنګ کې هغه په سنگم کې مونږ چې کوم دی که نه شپږ ټیوبیلونه وول صرف فار د پرپز آف د هغه دپاره چې مونږ دا وګورو چې د اوبه دلته ډسچارج آف واټر کامیاب دي که نه دي. الحمدلله کامیاب شوی، او الحمدلله مونږ دلته به تقریبا 14 دارنګې واړه واړه ټیوبیلونه وهو چې مونږ ته پته ولګي د کیپیسټي آف واټر چې څومره 7.5 ارب روپۍ. مونږ کوشش کوله د علي مجید سکیم د دې لپاره مونږ کړی چې په هغې کې وخت ډېر زیات لګي، شلمان ګریټر شلمان واټر سپلای سکیم. او بل جی دویمه خبره پکې دا وه چې هغه کې چې کوم د مینټیننس باندې ډېر زیات ایکسپینډیچر کروڑو روپۍ په مد کې به مونږ میاشتې مینټیننس هغه لا کوو. نو چونکې ډېر هیوج پروجیکټ دی نو مونږ وایو چې هغه کې وخت لګېږي، نو د علي مجید واټر سپلای سکیم 19 کروڑ روپۍ باندې ما منظور کړو. الحمدلله زه د خپل صوبایي ډپارټمنټ چې کوم سیکرټري منسټر دغو ټولو ډېر زیات مشکور یم. الحمدلله د هغو د مونږ ټول سټرګل و داسې کار خو چونکې هغو ځایي دلته عبدالخیل قوم او سره چې کوم دی زمونږ چې کوم جنډخیل قوم دی او سره چې کوم دی زمونږ پردخیل قوم دی، دو لږ تحفظات شته، خو انشاءالله مونږ کوشش کوو چې هغه هم مونږ سفر نه کړو، ځکه چې داسې کار ما داسې تربیت شوی چې ما ته مشرانو ویلي چې داسې کار به نه کوي چې یو ته خیر رسېږي او بل ته بدخیري. زه به داسې کوم چې خپل کوشش به دا کوم چې داسې یو الټرنیټ سولوشن یې راوباسم چې زمونږ دغه خلک هم چې کوم دی خفه نشي، دا خلک هم چې کم دی که نه دغو دغشي نه مستفید مطلب شي، نو ښه خبره ده. او هغه خلک هم چې کم دی که نه بې اوبو پاتې نشي. نو دا خو ټول ناول یو. دویمه خبره جي دا تاسو وګورئ د بده مرغه زما په بازار زخخیل کې جي، بازار زخخیل تاسو ته پته چې لونګ فلنګ ایریا ده، او په هغې کې چې کم دی که نه مخکې سرسوبي کنډو یا لاره وه، په هغې باندې باید لږ ډېر دغو هغه ستوګ نه او دغه کې دا وه ستونزې به یې ختمېدې. الحمدلله فار د فرست ټایم 37 ډپارټمنټس went together، ټول لاړو په یو ځای باندې، او الحمدلله د 9.5 میاشتې سټرګل نه بعد 3.5 ارب روپۍ مې ورته منظورې کړي. دا زمونږ سره ډي جي ایس ډي یو بختیار صاحب الله دی خوشحاله کړي، او سره چې کوم دی نور مختلف ډپارټمنټ والو، خو د مشر هیډ دغه دام بوت و بقاعده هر یو شی تاسو ته په ان ویډیو تاسو سره چې تاسو په کم شي کې تحفظي. الحمدلله زه به ته یو شی وخایم خیرس 3.5 ارب روپۍ پیکیج، او تاسو 3.5 ارب کې څه دي چې زه دام درته وخایم. ما تاسو ته وایي چې زه به بقاعده د هر
هغه به چې کم د سب ډیویژن د هر کشلمان وی که کم شلمانی که لنډی کوتلی که خیبری که ملاګوري که غي بازار څخه خل یو ډاکومنټري به ان شاء الله زه جوړوم چې تاسو خلکو ته پته ولګي چې زمونږ د ام پی ایس څخه کړی دی او که صرف زبانی جمع خرج دی نو خبرې لا راځم جی آلته یو اسپیټالو جی تقریبا 2015 نه په کار چالو شو زمونږ آلته په بازار څخه خیل کې زمونږ ملي مشر اعلی شاه جی ګل صاحب یو هغه کړو هغه تقریبا کم از کم 40 کروڑ روپیا هغه پر راغلو لاګت هغه کې اوس هم صرف ریزیډنشل هغه پاتې دی بلاک نور ټول کمپلیټ شوی خو ټولو نه غټ اچیومنت دی چې ته هغه فنکشنل کی او الحمدلله هغه شی ما خپل علاقې لا راوړو او هغه چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې چې کوم دی اکوپمنټس خو پرېږه چې تاسو هلته لاړ شئ نو تاسو نه د ال آر ایچ نه او د کی ټي ایچ نه او دغه نه ښه علاج او یغه نه ښه سہولتونه به تاسو وګورئ نرسانې به وګورئ ډاکټرانې به وګورئ فیمیل تاسو سوچ هم نشئ کولی لانګ فلنګ ایریاز کې هلته تاسو سوچ هم نشئ کولی الحمدلله بجلی په مد کې سولرایزیشن شو د هر یو شی چونکې تاسو را ټیم کم دی نو زه ډېر وضاحت باندې خبرې نه کوم وضاحت ته نه کوم جی هغه شی چې بیا په دغه کې جی روزګار دپاره 20 کروڑ روپۍ موږ منظوري کړي دي چې هغه به نان ریفنډیبل دي ابا واپس کیږي نه 3 لک روپۍ به خاندان لا ورکو چې هغه کم از کم دومره سورس اف انکم چالو شي څوک ورکشاپ دا کله وته ملاوي دا جی ان شاء الله په دمه د خو اوس از چې جاړم اندغه را جاړم چې اکانومي پوینټ اف ویو سره زمونږ چې کم د کرایسس دی چې دا لګ ډیر سټیبل شي ان شاء الله دا ټول ارس په هغه کې روان دي دا داسې نه اوس په یغه باندې جی کارم چالو دی 94 هغه روپی چې کم دي کنه 94 کروڑ روپی دا مې صرف سرکونو لپاره منظوري کړی هغه کې تقریبا 31 کیلومتر روډ دی جی د الچنه وخله دارنګ ترو هغه کرمنا برګ او بیا په داسې چې کم دی بازار او دارنګ د سرسوبي کانډو پیره چې کم دی منګلباغ کانډو پیره دا سرک دی ډیر زبردست پروجیکټ دی او ډیر بیا داسې اګریکلچر پوینټ اف ویو سره چې وګوره دا میواجات بوټي شوال اوس راځي اوس مونږ ریسنټلی تلی مونږ به ان شاء الله د زیتون ډیر زیات الته ان شاء الله خیر سره موږ سره چونکې زمکه ډیر زیاتی په بازار د خیل کې اب امین ان شاء الله موږ به دمر کو چې دغه سبزی او فروټ نه بم دغه دمر انکم راځي چې بیا به ان شاء الله تعالی دغه غوته پیسې به اوس درکې نو نه خو اخو چې کوم جی زموږ پالیسی دا چې کوم پیسې کم سکیمونه پروف شي کنه کاغه هر چا حکومت راشي کار څومره بدنیتی وکړي سر دا بدنیتی کولی شي چې اوس مثال خبره 10 کروڑو ته ضرورت یا موږ ته 2 کروڑه ونیسي د پروجیکټ لپاره نور دا نشي کولی چې ا پروجیکټ یا کینسل کیو یا چې کم ده کنه هغه سره سوچم ما کا پالیسی دغه ده بیا راشه جی ټولو نه غټه خبره جی دا چې لنډی کوتل ډیګري کالج فار ګرلز دا اوسه پرې نو جی زما ماشومان چې کله یو لسم دولسم پاس کړو نو یا به سابق به پرې خودو او یا به چې کم ده کنه دومره سورس اف انکم به نو چې هغه په خبر کې یونیورسيټو پر کالجونو کې به داخله وکړي دا روایت او ټریډیشن هم داسو اوس الحمدلله جی تاسو یقینو منه زمونږ ټوټل 15 کالجز منظور شوي په اورال ان پروینس او په هغه کې یو چې کم دی کنه د لنډی کوتل چې کم دی کنه واحد د یو هغه چې کم دی مونږ منظور کړو ډیګري کالج فار ګرلز نو الحمدلله جی دا او بیا جی دنه غټه خبره ده چې ودن 6 months کې دنه ما جی الټرنیټ اوسره چې کم ده زه د ایوب جی صاحب د خاندان هم ډیر زیات مشکور یم دا غو ډیر غټ زموږ سره ډیر کوآپریټیو او ډیر کوآپریشن یې سره کړی دی چې هغه چې کم ده موږ لا یو بیا اجرا راکړه په اجرا کې موږ اوس کلاسونه چالو کړی جی بي اس زموږ داخلي شوی دی موږ بچي موږ چې په هغه باندې کم از کم 2 کاله ټیم لګي په کنسټرکشن باندې نو موږ چې دا اوس کم مشومان فارغيږي دولسم نه مشومان نو هغه چې کم ده کنه یو کال ضایع نشي نو موږ الحمدلله جی اوس دا کوشش کوم جی چې چون کې دلته کالج راغی نو دلته زموږ په خیبر کې های سکول دی جنکو نشته ان شاء الله کالا پک موږ لا بیا زموري مقرره کړو الله پک به ان شاء الله راکې ځکه چې موږ ورځ قیامت هم ان شاء الله الله پک و د خپل عوامو ته ان شاء الله موږ جواب دیو بالکل جی اب کو نو خیر اسرا دا چې کوم دا بیا جی الحمدلله چې دا وشو اوس به ان شاء الله های سکول غم به ولا کوم چې د وجنه چې های سکول کې جنکه ډیر راشي نو الته به هغه چې کم دی کنه هغه زیات شي تعداد strength به زیات شي جی دارنګ لنډی کوتل کې مطلب داسې
نو خبره مقصد مې دی جی که تاسو به دا کو اوبو په مد کې واخلئ نو اربونو روپۍ مې صرف په اوبو کې راوړي الحمدلله. او هغه چې کم دي که نه په دغه کې اما چې مخکې تاسو ته خبره وکړه چې اوس یې زمونږ دا سټیپ بای سټیپ کاري جي. زه یو مثال در کوم د یو سکیم د ډرینکینګ واټر سپلای سکیم. په هغې کې جي داسې وشي چې اول سیول ورک وشي بیا سیول ورک لپاره اول ټینډر کیږي چې هغه ټینډر وشي بیا سیول ورک وشي. سیول ورک مطلب دا چې هغه چاردیواري جوړه شي د هغې کمره جوړه شي په هغې کې چې کوم دی که نه کوی وولی شي صحیح شو جي. بیا هغې نه بعد دوباره ټینډر کیږي فار د پرپز آف سولرایزیشن. سولرایزیشن دپاره بیا ټینډر وشي. نو هغه ټینډر چې وشي که نه اوس ډېر داسې سکیمونه وي چې هغه کمپلیټ شوي دي خو صرف سولرایزیشن ټینډر هم شوي خو د بده مرغه جي دلته چې کوم دی که نه د اکانومي پوینټ اف ویو سره چونکې مونږ صوبې بس الله رحم وکړي داسې سټیج له رسولي یو چې هغه مونږ سرکاري امپلایز له هغه تنخواه سیلري په مد کې مونږ نشو پوره کولی. نو دا داسې څیزونه وي چې هغه وت د پیسج آف ټایم انشاءالله هغه به ټیک هم شي خو دا نو په کار چې دغه کوم سټیپ واغوستو دغه به دا اخیستي چې یاره فار ایگزامپل مونږ کني الحمدلله که په الیکشن پوینټ اف ویو سره خبره کوي نو زه ټولو نه زیات مطمئنه مې او ټولو نه زیات زه خواهشمند یم چې څومره ایز سون ایز پاسبل الیکشن وشي. ډېره زیاته مننه ملګرو. خبره بل اپډیټ کوم خبرې خو ډېرې جي ما خو تاسو ته اوله مو چې د 15 میاشتو تاسو به ماله بیا بقاعده لږ ټیم به ډېر راکوئ چې لږ خلکو ته پته ولګېږي چې ما جی دا چونکې د ایجوکیشن خبره مو کړه د پبلک هیلث خبره مو کړه اوس چې کم دی که نه هیلث خبره کوم جی. هیلث لا راځم جی چې زه کله ما زه الیکټ شوم نو زمونږ ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال لنډي کوتل 17 کروڑ روپۍ لایبیلیټي وه جي او په هغې کې چې کم دی که نه 8 نه 10 ګنټې بجلي وه جي او هغې کې جي د اوبو ډېر زیات نشتوالی و مونږ هلته 2-3 بورونه مخکې کړي وو زما اقتدار نه مخکې خو فیل شوي وو جي. یو سوچ راغی الحمدلله مشران مونږ ټول یې سره کېناستو چې په هسپتال کې اوبه نی نو هغه به څه هسپتال وي چې په هسپتال کې صفایي نی هغه به څه د خلکو صحیح توګه باندې ټریټمنټ وشي. مونږ دا سوچ وکړو زمونږ جی په خیبر علاقه کې ملکانو سیټ سره دلته یو داسې ځای نه چې دلته د اوبو ډسچارج ډېر زیات دی جي نو هلته جی مونږ یو کار وکړو چې هلته هم ټیوبویل وولو ټیوبویل نه 4000 فوټ پیپ هم راوستو ډایرکټ هم هغه ته کړو. بیا مونږ ته جی دوباره دا تکلیف جوړ شو چې بجلی نه وي نو 4000 فوټ کې چې په ګنټه یو ګنټه بجلی یخ کې خو راتلی هم نشي ډیګې ته اوبه. بیا هم سوچ ها دغه اچیومنټ الله پاک راله راکړو چې الحمدلله هغې دپاره مونږ چې کوم د سپیشل یو هغه چې کوم د لاین راوستو او هغه لاین 24 اور الکتریسټي اویلیبیلیټي ده پکې څنګه زه چې کله رالم 17 کروڑ روپۍ بقایجاتو بس لاړم سي زمونږ چې کم فاینانس ډپارټمنټ ته زمونږ چې کم ډي جی هیلث ته دغه ټولو سره مشاورات او هر یو شی وکړو د دغې خبرې پته چې کم دی که نه ډاکټر نګداد صاحب زمونږ ایم ایس پاتې شوی او سره چې کم د ډاکټر نیاز عام د مونږ د جمرود علاقې سره تعلق لري دغو نه تاسو پوښتنه کولی شي چې دا کم سټرګل او دا کمې خبرې زه د هسپتال په مد کې کوم نو تاسو بالکل هغو نه تصدیق کولی شي چې دا کارونه الله پاک وکړو بیا څوکو ته وسیله شو نو تاسو ته به زما د سوال جواب تاسو ته میلاو شي چې لاړو جي کوشش هم وکړو هغه 17 کروڑ روپۍ مو ته ختم کړې ریلیف مې ورکړو. فایده څه وشوه فایده دا وشوه جي زمونږ په هسپتال کې چې کم دی که نه blood bank no due to deficiency of electricity د بجلی کموالی وجنه نو تاسو جی تاسو بلډ بانک نشو جوړولای زما سره د کروڑو روپی اکوپمنټس سپیشلی ریډیولوژي چې دا هغه کې چې کم د ایکسرې مشرونه کروڑو روپه ځای کې دلته رافته روانو او د بجلی د ماده نه ځکه چې هغه خو غټ غټ هیوی گیج والا غدي اچرته نه په جنریټر چلاولی شي او نه په سولرو باندې چلاولی شي الحمدلله هغه سٹارټ شو مخکې د 8-10 غنټې بجلی مې 24 اور اویلیبیلیټي ورکړه 24 غنټې بجلی زما اوس هم په لنډ کوتل کې درې ځایونو کې 24 غنټې بجلی زه ستاسو په پروګرام توسط سره دا خبره کول غواړم اوس زه درته وایم زمونږ یو د فوجیانو لینډ د 24 غنټې زما هسپتال کې 24 غنټې په انفورچونیټلی په هسپتال کې به داسې ډاکټرانو کورونه وو سوري ټو سي چې هغه به بیلونه نه ورکولو هغه به چې کم دی که نه هغه بقایجات د دې وجې نه جوړ شوي و جي
خو الحمدلله بیا موږ یو ته چې موږ بدل د میټرایزیشن کو موږ بدل د میټر لګو زه د خپل عوامو حق په تاسو نشم خوړای دا کلیر کړ خبره ما کړی جوته نو الحمدلله بیا غنا بعد چې کم دی کنه جی زموږ ریډیولوژي خشو زما د زنانه ویټینګ ایریا نو عامه وته جوړه کړی جی اوس مې جی ان شاء الله تعالی یو هغه اپروف کړم دی ټراما سنټر چې وته وي په 5 کروڑ روپے باندې بقاعده میئرمنټ ار سم کړی هغه به ان شاء الله وشي زما ای آی پی ترو ما کم از کم د 15 نه واخله 20 داسې ډاکټران چې یو ډاکټر 3 لک روپے تنخواه او هغه مراوستل په هغه کې فیمیل ډاکټره گاینوکولوژیست او فیمیل ډینټیست پوښ په اپریشن چې کې مخکې به موږ زنانه به چې کم ده کنه د سړی اغلط غاخونه ولا اوس الحمدلله زنانه ډاکټر هم راوسته نو د سره چې کم ده نرسنګ سټاف د هر یو شی الحمدلله تاسو اوس کتل شي د وبو په مت کې او د علاج په مت کې بیا چې کم ده الحمدلله تاسو خپل کتل شي چې آیا دا حقیقت دی کنه تاسو ورته وزټ کولای شي بیا ما مختلف 2-3 ځینو کې چاپې مو کړې شپې 2 بجې 1 بجې به زلاړم او هلته مې کتل چې ډاکټران موجود هم دي کواسي صرف براینام داسې خبرې نو الحمدلله زه مطمئن وم خیر سره او ان شاء الله زما عوام هم ته مطمئن دي تاسو چې هلته لاړ شئ نو تاسو سبب اوس به تاسو ته یو شی معلوم شي مخکې به دا پته نه لګي چې زه هسپتال ته نه وتم چرته نه وته نو موږ ایمرجنسي کې بیډونه جوړ کړ جی ایمرجنسي کې مخکې کې جولټه کې بیډونه نو بل جی چې کم مریضان به ایمرجنسي کې راغل نو هغه به دومره لري وو بیډ واډونه چې هغه به پلاره کې مړ کېدو او بل زما بچیانې زما خويندې زما مایندې هغه به چې کله ډیلیوري کیسو پلارو کې برانه مړې شوې نو الحمدلله اوس الحمدلله لیبارټري پوینټ اف ویو سره بلډ بینک پوینټ اف ویو سره د علاج پوینټ اف ویو سره الحمدلله بالکل سټیبل دی خیر سره دا بیا سټیډیم په باره کې وته ځکه چې یوت هم زموږ لپاره خلای ضروري ځکه چې یوت کنه یوت وخت مې نه ډیر یوت چې تاسو ګورئ کنه موږ مختلف پروجیکټس په هغه کې چې کم دی کنه 1000 ګراوند زموږ صوبایي حکومت یو پروجیکټ جوړ کړو په هغه کې موږ مختلف ځایونو لا ویزټونه موږ کړو په هغه کې چې کم خوشمند خلکو موږ له ځمکه راکول شو چونکه ایغ لند کمپنسیشن نو دی وجنه مونږ هغه خلکو ته دا غوړ کړو چې کم خلک وی چې یاره مو پزماګه کې ګراوند جوړ شینو هغه الحمدلله مونږ جوړ کړی زه یو مثال به درکم په سلمان کې زنګل ګراوند باندې یو ګراوند جوړ کړو په نو باندې په هغه باندې تقریبا 65 لک روپۍ راغلي او جی تاسو یقینو کې زه کله چې انوګریشن لاړم خلک دومره خوشاله مو چې کو ودونه دومره خلک خوشاله او دومره زبردست دا چې جی زبا ملاګور سیډم واخلم ځکه چې ملاګور دا ټول لګ ټچ کوم شلمان والا جی تاسو ګوري زمونږ حالت یو 10 RC ما جوړ کړه چې تاسو یقینو منه رورل هیلث سنټر وتا وای دا چې کوم دی جی د یو ډیسپنسری وی یو بیچو د بیچو نه غټي دا هسپتال غوندي کڅنګ سیول هسپتال جی تاسو لګ ویزټ وکړئ کروڑوں روپے مې په ولګولې او دا څه شی مې جوړ کړو الحمدلله کمپلیکس هسپتال په شلمان یو لانګ فلنګ ایریا کې تاسو کتلی شو ان شاء الله تعالی ما ډیچو سیب سره خبرې هم شوې دي په د حق لا باندې او ان شاء الله په شپږ میاشتې کې دنه بلا فنکشنال کوم به خیره مونږ بقاعده ویزټونه وکړ ډاکټرانو ته اوس هایرنګ د لپاره مونږ هغه جمع کړی دی پروپوزل چې د ډاکټرانو هایرنګ مو شي او په هغه کې به ان شاء الله تعالی د مونږ بچو زمونږ زنانه او مونږ هر یو داسې کار به کې چې هغه پر جما اکاموډیشن دومره زبردست جوړ کړی چې کم از کم بیا به ډاکټران یا نرسان دا ونی چې لانګ فلنګ ایریا مونږ ته اکاموډیشن تکلیف ته استوګل اور سم یو ته جوړ کړی چې هاستل مې ته جوړ کړی چې داسې زبردست هاستل او دارنګ زبردست هغه مې ته هم ډاکټرز ته هم نرسنګ ته نو الحمدلله هغه شو بیا داسې ملاګورو لا رشیجی د شاګي بازار نه واخله تلوړه مې پیریجی تقریبا 13 کیلومتر روډو 26 کروڑ روپے مې ته منزوري کړې او تاسو پروجیکټ کتل شو ان شاء الله تعالی مخکې به لوړه مې نه لا خلک مخکې به په جيبونو کې نتل وز الحمدلله په سیکلو پرشکو کې روان دي نو دا الله مهرباني جی کوشش ما من خبره مقصد دارنګ بیا جی د سکولونو په مت کې راشه زمال ټولو نه زیات په ضلع خیبر کې چې څومره MPS دي څومره مینګان دي د ټولو نه زیات سکولونه اسټابلیشمنت مالا وزیر اعلی صاحب را کړی و دا الحمدلله د ټولو نه زیات اپګریډیشن سکول پرایمری ټو میډل ټو های ټو هر سیکنډري پاغه کې چې کم د پشلمان کې مې یو لسم سکول دولسم ته وړولو په درما کور کې جی های سکول درما کور دارنګ د ګورنمنت های سکول د الکانو هغه مې هر سیکنډري ته وړولو دارنګ په لوړه مینا کې ګورنمنت های سکول امه اپګریډ کړو هر سیکنډري ته
نو دارنګې په اوجي دی یو بل کمال مې دا کړی دی چې د څومره زموږ اسټابلیشمنټ اف پرایمري سکوله مې ټولې جینکو وکړه موږ ځکه چې موږ ته پته چې جینکو ته ډېر زیات تکلیف دی چې نو دې وجې نه موږ یو سکول مې په سیدخیلو کې جوړ کړو پرایمري سکول یو په اشخیلو لاندې کوتل کې یو په ملاګورو په زګه کې دا مې اسټابلیشمنټ اف هغه د پرایمري سکول موږ ته جی تاسو ته پته شته زموږ ته ټول ټینور موږ څومره تیر کړی موږ ټول ټینور چې کوم د یو نیم نه 2 کاله تیر کړی بس او وجه څه اول کال خو موږ د حکومت سره نه دا پروسیجر سره نو دا طریقه کار سره نو چې موږ په کومه طریقه باندې موږ دا فیسیلیټیټ کو ایکس فاټا والا خلک یو کال خو اداره باندې تیر کړو پوښوي یو کال نه بعد یو نیم 2 کال کې دا چې څومره خالص سيزونه درته کوم دا یو نیم کال پر هغه زه در کوم تاسو له بالکل الحمدلله سرجی تاسو یقینو منې کنه جی دا چې ما د کم یو نیم کال هغه ته کړو دا ما په یو نیم کال کې الحمدلله دا ارس کړی نو ان شاء الله الله نه امید ده خیر سره چې کوشش وکړو خپ برپور طریقې سره ز خپل عوامو ته دا میسج ورکوم چې د سیاست نه بالاتر سوچ تاسو وکړئ ټیک ته زه دا منم چې هر سړي خپل یو سوچ یو خپل نظریه خو الله پاک به تاسو نه د ورځې قیامت دا پښتنم کوي چې تاسو لا ما د انسان په شکل کې یو نعمت درکړو او که ایخ قدر مو کړه وای نو نن به دا حال په تاسو باندې نه وای او د روغ او د خراب سړي فرق مو نه کړو په وډ دوران کې چې دا روغ سړی د ایماندار سړی د بیمانه سړی د داسې بالکل چې کم دی کنه دغه په ورځ قیامت غاړه بنديږي چې مونږ زکه مونږ چې یو سیز نه ډاریږو د الله حقوقونه د پامالینا د انسان حقوق د پامالینا یریږو نو دا سه په هغه باندې د عمر زموري په ووټر باندې جوړیږي چې هغه د تعینو کی چې آیا زه د ووټ ور کوم مسره خو نور طاقت نشته خو دا طاقت ته چې زه د ووټ ور کوم چې یو ایماندار سړی لیور کوم یو ښه سړی لیور کوم یو خدمتګار سړی لیور کوم په مړي ژوندۍ کې چې راته حاضر وي یک سړی لیور کوم کادارنګي ونه کړو او سیاسي سوچ یو کړو نو هغه سیاسي سوچ د وجې نه به د ورځې قیامت غاړه باندې چیرمن صاحب اخري پوښتنه به بیا څوک رواني کړي دا یو ویډیو احتجاجونه کیږي موږ دلته موږ د بجلی خلاف خلک راوځي په لنډي کوتل کې مروته بل لنډي کوتل کې خو په حکام ډیره مشهور شول چې پړک وپړک نو درته چې په لنډي کوتل کې هغه د پړک او پړک سلسله عوام وته هغه د حل کړله کنه حل نشوله د بجلی په مت کې خلکو پر سهالي ځل کړي جی او بجلی په مت کې الحمدلله تاسو بالکل ګراوند ریالټي باندې تاسو کتل شي ما 14 کروڑ روپے باندې 2 غټ ټرانسفارمر راوړي جی د 13 میگا واټ والا 2 غټ ټرانسفارمر چې یو ټرانسفارمر 13 کروڑ نه وخت 14 کروڑ روپے لاګت دی تاسو آلته لاړ شي آلته تاسو کې چې دا چا کړی صحیح شو جی دویمه خبره او دا وجه څه ولې ما دا شی هغه کړو ما اوس یو پروپوزل جمع کړی دی د 40 لپاره چونکې ما دا سوچ کولو چې دا 26 والا چې کم دی 2 دی موږ سره الته نو دا به څومره زیات شومره بخي خونه د 40 والا خپل کیپاسيټي پاور دی د 26 والا خپل دی کیپاسيټي پاور نو دی وجنه ما اوس ان شاء الله پروپوزل جمع کړی دی ان شاء الله یو 40 ټرانسفارمر به بلم ان شاء الله ز خپل راوړم فور د پرپز اف بایفورکیشن اف نیو فیډرز مونږ به فیډر ان شاء الله تعالی چې کوم د زیاتو چې په کوم فیډرو باندې اوورلوډډ دي اوس ریسنټلی مونږ جی او دوا وکړو میرداد خیلو فیډر ان شاء الله په لګو ورځو کې چونکې دلته بس د فاینانشلی کرایسس راغل کني ما به ډیر سکړی وای الحمدلله مونږ او جی تاسو نه دا کوم تاسو ته ما چې ما په درې ځینو کې 24 غنټه بجلی یو خو هسپتال می ته یار می یو درې ما چې کوم زما د لنډ کوتل بازار ایک دا پر سپیشل 2.5 کروڑ روپے میں فیډر منظور کړو دا غي مشران مال راغل مو چې نه چې صاحبان بدنام کو چې بیا به وای چې شفیق شره باندې میټر چالو کړي الحمدلله یو اوس دومره دواګانې کوي جی چې هغه چې کوم نه مخکې به جی دا هغه به چالو کړو په جنریټور باندې دومره لوګي به دومره پولوشن به په هغه په کوسو کې جوړ کړو چې یو بل بم نه پیژاندو چې تاسو کې او زه سو کې او هغه تکلیف په پاسه او هغه د تیل راوړل په پاسه الحمدلله وسم داسې شی کړو چې الحمدلله 24 غنټه زمان لاندې کوتل بازار 24 اور الکتریسيټي اویلیبিলিټي شو بیا یغنا بعد جی تورخم ولا چې زمون کم ایجنټان غریبانانو یو ته ډیر زیات مشکلات چونکه تاسو ته پته حالت بزنس ټول په انټرنیټ او په دغه باندې کیږي نو هغه چې کلیرینګ ایجنټان چې کم دي
یو د پاره مونږ یو سپیشل چې کم د فوجانو ولا غو بیا مونږ یو ته چې یو لند به مونږ لمرا کې چې دلته دا تقریبا یو 300-400 افیسز دي نو مونږ چې دا دومره زیات اگر لوډ په ناراضي نو ان شاء الله ایغو خبره مو مسره کړي څه حدا پر ان شاء الله عام خیره سو بشي ډیره مننه چیرمن ام پی ایس برز ته مننه د وخت رکو ډیره زیات خبره دغه ټول ملګرو هر څه کیږي کله چې په لیډر کې سیاسي شعور وي پوهه وي پکې او د خدمت جذبه وي پکې شفیق شیر کله چې الیکشن نو هم شوی نو د ډیرو خلکو دغه نظریه وه چې حاجي صاحب مخلص دی او مخلص معلومیږي ځکه چې د په خبرو کې تضاد نه و د به چې کله هم خبره کوله نو صرف د تراکي او د غریبو د خپل علاقې د مفاداتو خبره وی کوله ډیره زیاته مشکله وه په داسې ګورنمنټ کې بیا داسې کرایسس کې او بیا نوي کنډیشنز کې او خپل خاورې ته داسې سکیمونه راوړل چې هغه په یو لانګ ټرم پروګرام کې هم ډسکس کیږي بیا یو داسې چیلنج ورکول چې تاسو هر څوک تللی شئ او تاسو آلته دغه هر څه آن ګراوند کتلی شئ بیا په کار اصل کې جی ما خو تاسو ته مخکې د وجې زه یقین وکړم چې په لس غنټو کې به ان شاء الله الحمدلله د خبرې ختم نشي او د سکیمونه به ختم نشي خبره کې ته سم د خبرې په تقریر کې ته کوي اصل کې جی تاسو ګورئ زه یو دوه سیزونه نور مې ته هایلایټ کوم د ټولو نه غټ اچیومنټ سر دغه دی چې زمونږ د ډېر مودې نه د خوږخیلو قوم په ترخه باندې یو تنازع روانه وه تاسو ټولو ته پته جی تاسو وګورئ ما خپله ریسپانسیبیلیټي پوره کړې زه دا نه وایم چې ما دا تکړه توب کړی ما خپله ریسپانسیبیلیټي پوره کړې و زه دا زما ذمهوري وه دا زه نه په چا باندې احسان اړوم نه به هغه ټولو نه غټه تنازع او غټ اچیومنټ ما لپاره زه چې ګڼم که نه دغه چې خوږخیل قوم ټول په یو پیج باندې کول او بیا د هغه لپاره د هغو د بچو د هغه د لپاره مستقبل د لپاره مونږ الحمدلله داسې یو سټیپ یو داسې انیشیټیو واغستو چې په هغه کې ټول چې څومره کنسرن ډپارټمنټ وو که هغه اف بی آر والو جي که هغه کسټم والو که ان ایل سی والو که ایډمنسټریشن وو که لا انفورسز ادارې وې که هغه